بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نامه د خدای چې بخون کې او مهربانه دی. مونږه د دې سوشل میډیا ډېر شکرګزار یو چې دوی مونږ له په لنډ تنګ وخت کې یو پیغام خور کړي. پرایمري سکول نمبر 3 د جینکو انو زمونږ د تعلیم محکمې ته یو خاص پیش کوو او د کتونکو تم چې باید تاسو هم لغونته کې ویښ شئ. د نمبر 3 سکول کې چې کله باران وشي نو هغه سکول کې دومره اوبه چې د ماشومانانو ته ډېر غټ تکلیف وي. تاسو ته مونږ په دې سلګه غونډه کې ویډیو هم په دې دغه کې د سکول تاسو ته رالیږو چې کله باران وشي نو که ماشوم جرابې یا بوټان اچوړي نو هغه هم هغه څه کوي چې کپړې ورسره هم لوندې شي. بیا په دې سکول کې نه خالا شته نه پکې ماما شته. یو چوکیدار دی هغه صرف چوکیداری کوي. هغه دا وایي چې ما صرف چوکیدارۍ سره کار دی. نو بیا چې کله باران وشي نو بیا مثان غریبانان هم بالټي راغستي او هغه لارې ته راولي هغه اوبه او د ماشومانانو له هم بالټي ورکړي چاله لوټي ورکړي چاله څه ورکړي نو هغه د لارې ته راولي. ډېر زیات غټ تکلیف دی ماشومانانو ته د مثانو ته هم غټ تکلیف دی. بای لګونته کې تاسو دا د 2 ورځو 4 ورځو د کال خبره نه ده دا د واتو کالو نه دا خبره داسې را روانه ده. نو بای زموږ تاسو ته دا عرض دی چې دا خو د چا ماشومانان دي په دې سکول کې سبق وایي. نو زه خو وایم چې مونږ وو چې مونږ سکول ته لیږو خو دا سکول نه لږي د دې مثال یو ډنډ شو او هغه ډنډ کې دی مونږ اوبو لامبولو لیږو که نه لامبو دې پکې وایي. نو بای تاسو دا ویډیو مو ګورئ دا لږ باران دی او دا چې کله ډېر باران شي نو یا دا غریبانان مثال دی له چوټي ورکړي او یا څه داسې دغه دی چې بالټي والا ورکړي نو هغه بس بیا هم سکول وویلی نه شي او هغه ماشومانان له بالټي ورکړي نو هغه دغه کوي. بای زما غرض دا دی د خبرو چې چا سره هم د دې د تعلیم محکمه مشر دی یا زمونږ زنانه مشره ده نو هغوی ته زموږ دا خصوصي غرض دی چې بای تاسو که زنانه دی که نارینه دی راپاسئ د سکول څه طریقه جوړه کوي یا خو بیخي ختم کوي که ختمولی نه شئ نو دا وله جوړ کوي یا تاسو تماشه په دې باران کې وکړئ چې د ماشومانانو څه حال دی. نو زه په دې خبرو کې زما نه داسې څه کوتاهي شوي او ستاسو زړونو پې درد راغلی د هغې زه معافي غواړم او والسلام.